الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه ومعرفة أحوال الأدلة إجمالا في إفادتها الأحكام بأصول الفقه ومعرفة العقائد عن أدلتها التفصيلية بالكلام. یوزل د عبارت ترجمه کو بیا مقصد ذکر کو. تاسو ګورئ وسمو دی وی مسما کړی دی دوی سشی لرا ما یفیدو اغه څه لره چې فایده کوي معرفت د احکامو عملیو. اغه څه لره چې فایده کوي معرفت د احکامو عملیو عن ادلتها التفصیلیه د ادلو تفصیلیونا یعنی معرفت د احکامو عملیو چې فایده کوي د ادلو تفصیلیونا اق شی دوی مسما کړی دی په فقه باندې. په چا باندې؟ په دې ځم په حکومه. دویم مسما کړی دی دوی هغه چې فایده کوي معرفت د احوالو د ادلو پیژنګلو د احوالو د ادلو اجمالا تفصیلا څه شی اجمالا فی افادتها الاحکام په افادی د احکامو کې دا دوی مسما کړی په اصول فقه باندې او مسما کړی دی دوی معرفت د عقاید دینیو عن ادلتها التفصیلیه بالکلام. دی په چا مسما کړی دی؟ دی په کلام مسما کړی دی. طالبه د دې عبارتونو غرض څه شی دی؟ دا ځای لږ پیچلی دی. هلته هم په موضوع یا په تعریف موضوع غرض د اصول فقه یا د فقه کې مو په ذهن خلاص شوی وي یا به نه وي خلاص شوی، دلته ورباندې ځان پوهه کوي. غرض د شارح رحمت الله علیه په دغه عبارت سره تقسیم د علم شرعي د علوم ثلاثه ہوتا. یو فقه د طالبه، دویم اصول فقه ده، او دریم چې د علم الکلام دی. دا دریوانه علوم شرعیه دي، هم فقه هم اصول فقه او هم علم الکلام. ځکه علم شرعي هغې ته وایي چې بحث کوي د احکامو شرعیونه، دې ته علم شرعي وایي. او طالب احکام شرعیه منګه مخکې او تاسو وویلي چې په دوه قسمه دي. کوم احکام شرعیه فرعیه او احکام شرعیه اعتقادیه، دا دوه اقسامو. بیا مو دا وویل چې دا علم به خالی نه وي، یا به بحث کوي د احکامو شرعیه او فرعیونه او یا به بحث کوي د احکامو اصلیه او اعتقادیونه. که چیرته بحث کو د احکامو شرعیه او فرعیه او عملیونه، احکام شرعیه فرعیه عملیه تاسو پیژندل چاته ویل؟ هغه دي چې تعلق لري د عمل د چا سره؟ د جوارحو سره ما عدا القلب. یعنی مقصود پکې اعتقاد نه وي، مقصود پکې څه شی وي؟ عمل د جوارحو وي. څه شی وي طالبه؟ او احکام اعتقادیو کې مقصود څه شی؟ عمل د جوارحو نو بلکې په هغې کې مقصود اعتقاد و. اوس ماته وګورئ، اوس دا کوم یو علم چې بحث د احکامو عملیونه کوي، پاس چې مو وویل کوم یو علم چې بحث کوي د احکامو عملیونه د احکامو فرعیونه، نو دا به خالی نه وي. یا به د احکام عملیه په ده کې ثابت وي په ادلو تفصیلیو سره، او یا به ثابت وي په ادلو، که چیرته ثابت په ادلو تفصیلیو سره نو دې ته علم الفقه وی، او که ثابت په ادلو اجمالیو سره نو دې ته اصول فقه وی. او که دې علم بحث کو د اعتقاد نه، بحث د چا نه کو؟ د احکامو شرعیو نه کو. د علم بحث د احکامو شرعیو اعتقادیو نه کو، نو دې ته بیا څه ویلی کېږي؟ عقاید پکې ثابتېدل په ادله او تفصیلیو سره. لنډ اسانه تعبیر کوئ، عقاید پکې په چا ثابتېدل؟ په ادله او تفصیلیو سره ثابتېدل، نو دې ته څه شی وایي؟ اصول فقه وایي.
دا دې ته علم العقاید وایي. څه ورته وایي طالبه؟ نو لنډ دا د عبارت خلاصه به تاسو په داسې انداز کې په ذهن کې کېنوئ وایي دا علم به خالي نه وي. هله یا به بحث د چا نه کوي؟ د احکامو فرعیه و عملیو نه کوي، احکامو شرعیه و فرعیه و عملیو نه، او یا به د علم بحث کوي د احکامو شرعیه و اصلیه و اعتقادیو نه. که د علم بحث د احکامو فرعیه و شرعیه و عملیو نه کو نو بیا به خالي نه وي. یا به دغه احکام عملیه فرعیه په ده کې ثابت په ادله تفصیلیو سره وي، او یا به پکې ثابت په ادله که دغه احکام شرعیه فرعیه په ده کې ثابت په ادله تفصیلیو سره دته علم الفقه وایي، او که دغه احکام شرعیه فرعیه په ده کې ثابت په ادله اجمالیو سره دې ته څه ویلی کېږي؟ اصول فقه. او که په دې کې اثبات د چا کې ده؟ د عقایدو شرعیو کې ده، خو په چا سره طالبه؟ په ادله تفصیلیو سره، نو دې ته بیا علم الکلام وایي یا ورته علم العقاید وایي. په دې انشاءالله تاسو دا د عبارت خلاصه او تاسو اوس ورته وګورئ. وسمو دوی مسما کړی هغه څه ما یفیدو چې فایده کوي معرفت د احکامو عملیو. مغه خبره وه د چا نه؟ د ادلو تفصیلیو نه. دې ته علم الفقه وایي. څه معنی؟ ومو ویل که نه کوم علم چې بحث کوي د احکامو شرعیو فرعیو عملیو نه ومو ویل چې دا علم به خالي نه وي، یا به د احکام شرعیه عملیه فرعیه په ده کې ثابت په ادله تفصیلیو سره وي، نو دې ته فقه وایي. اوس بیا ورته وګورئ. سمو ما یفید معرفت الاحکام العملیه عن ادلتها التفصیلیه بلا، او که چرته په دغه علم کې د احکام شرعیه فرعیه عملیه ثابتېدل په ادله اجمالیو سره، نو هغې ته څه وایي؟ اصول فقه وایي. بیا ورته وګوره. وسمو دوی مسما کړی هغه چې فایده کوي معرفت د احوالو د ادله اجمالا فی افادتها الاحکام، هغې ته اصول فقه وایي. او که په دې کې ثابتېدل احکام شرعیه اصلیه اعتقادیه په ادله تفصیلیه سره، هغې ته علم العقاید ویل. اوس ورته وګوره. ومعرفت العقاید عن ادلتها التفصیلیه بالکلام. په عبارت په غرض پوه شوي طالبه؟ اوس راشي تطبیق ته. مونږ او تاسو دا خبره وکړه د اصول فقه او د فقه ترمنځ طالب او تعلق دی. ښه د دې دواړو ترمنځ څه شی دی؟ د اصول فقه او د فقه ترمنځ څه شی دی؟ تعلق دی. هغه تعلق د څه شي دی؟ هغه دا دی چې مونږ په تطبیق د ادله تفصیلیو کې محتاج یو ادله اجمالیو ته. په څه شي کې؟ په تطبیق د چا کې؟ د ادله. هله چا ته محتاج یو؟ ادله اجمالیو ته. نو هلکه ادله اجمالیه خو په اصول فقه کې او ادله تفصیلیه په چا کې په فقه کې ته چې رالګېږي د ادله تفصیلیه تطبیقوي، نو محتاج پکې چاته؟ ادله اجمالیه ہوته. نو معنا دا شو چې علم الفقه دا په تطبیق کې محتاج ده چاته؟ اصول فقه ده. چاته محتاج ده طالبه؟ او مثال د دې په خارج کې څنګه؟ لکه مثلا منګه او تاسو ویلي دي چې الصلاة واجبه، دا یو مسله فقهیه وکنه. طالب موضوع څه شی ده؟ عمل د مکلف نه دی او محمول کیفیت نه دی. مخکې مو وویلې چې منها ما يتعلق بکیفیت العمل. نو دا علم الفقه چې څومره و طالبه په دې کې چې څومره مسائل راغونډي تاسو ته مویلو د طهارت نه واخله تر کتاب الوصایا پورې، دا ټول هغه مسائل دي چې موضوع یا فعل د مکلف دی، عمل د مکلف، او محمول څه شی دی او کیفیت دی چې ثابت دی چاته؟ نو د هغې د جملې نه یو الصلاة واجبتون هم دی. نو الصلاة ګوره فعل عمل د مکلف دی، واجبتون وجوب راغلی، وجوب څه شی دی؟ هله دا یو کیفیت ته ثابت دی چاته دی؟ فعل د مکلف ته. نو دا یو مسئله فقهیه ده. دا مسله دا فقه د دغسې ټولو مسایلو نه جوړه ده. ټول مسایل پکې همدغه دي. نو چې فقه د دغسې مسایلو نه جوړه ده، نو اوس په دې ځای کې ته ووایه تا وویلې الصلاة واجبتون، دا یو مسئله فقهیه ده، یوه قضیه ده، او علم جوړ د قضایاو نه دا یو قضیه پکې ده، یو مسله ده. اوس ما ته وګورئ چې کله دی ویلې الصلاة واجبتون، نو دا وجوب د منځ اوس دوی را لګیږي ثابتوي په چا سره؟ په دلیل تفصیلی سره. په چا سره؟ وجوب د منځ ثابتوي په چا سره؟ ګوره خبره مو وکړه، قانون ته وګورئ. علم الفقه څه شی و؟ دا علم به خالي نه، یا به په دې کې اثبات ته احکام فرعیه و عملیه وي په ادلو. نو تا چې ویلې الصلاة واجبتون
منځ واجب دی نو دا وجوب د منځ دوی ثابتوي په چا سره یو ځل په ادله و تفصیلیو سره او دا کار په فقه کې شته هلکه په دلیل تفصیلي سره څنګه ثابت دی نو تا وویلي دلیل تفصیلي دا دی چې اقیمو الصلاة دا منځ واجب ولې دی ځکه خدای تعالی ویلي دي اقیمو الصلاة خو دې دپاره به موږ تاسو صغرا کبرا جوړو داسې نه کېږي تاسې وایئ چې الصلاة واجبتون دا مونځ چې دی واجب دی نو سایل راغی سوال یې وکړلې ما دا ته چې وایې مونځ واجب دی نو مونځ ولې واجب دی د مونځ د وجوب دلیل څه شی دی نو ته راغلی دلیل دی ورته وویلې وایي الصلاة واجبة لأنها مامور به دا مونځ څه شی دی صحیح شوه یا دی ویلی چې لأن الله تعالی امر به خدای تعالی په دغې مونځ کولو باندې امر کړی دی صغرا او د چا چې شان دا وي یعنې په کوم شي چې الله تعالی امر کړی وي نو هغه خو واجب وي نتیجه لاسته درغلله چې فالصلاتو نو که څوک اوس درته دلته وایي چې هلکه صغرا د نظري د دلیل غواړي وایي دلیل شته که نه مونږ چې وایي لأن الله تعالی امر به وایي په دې څه دلیل دی وایي لأن الله تعالی قال واقیموا الصلاة دغه دی الله تعالی ویلي دي چې منځونه څه شی کوي قایم کوي اوس صغرا کبرا ته راشئ کبرا کې موږ او تاسې وویلي چې هلکه دا مونځ څه شی دی د چا چې شان دا وي یعنې په کوم شي چې الله تعالی امر کړی وي نو هغه خو واجب وي نو مونځ واجب شه دلیل د کبرا څه شی دی دلیل د کبرا څه شی دی وای دا خبره موږ په اصول فقه کې پیژندلې ده چې ان الامر المطلق للوجوب امر مطلق د چا دپاره هغه امر چې خالی د قرائنو د ندب او د اباحت او د استحباب وغیره نه وي نو هلته امر د چا دپاره وي نو دلته وایي امر د وجوب دپاره دی امر د چا دپاره دی د وجوب دپاره نو داسې تعبیر مونږ وکړه چې الصلاة واجبة منځ واجب دی دا قضیه دعوه ده دلیل وایي ځکه الله تعالی پې امر کړی صغرا په کوم شي چې الله تعالی امر کړی نو هغه خو واجب وي کبرا نتیجه لاسته دا راغله چې مونځ هم واجب دی دلیل د صغرا څه شی دی لأن الله تعالی امر به دلیل د کبرا څه شی دی اله اصولیان ویلي دي چې ان الامر المطلق للوجوب امر مطلق د چا دپاره اوس په دې ځای کې طالبه دا وجوب الصلات دا یو حکم فقهي دی ثابت دی په دلیل تفصیلي سره چې هغه اقیم الصلات دی او اثبات د ده چې په دلیل تفصیلي سره کیږي نو دا حاجت لري دلیل اجمالی ته او دلیل اجمالی په کبرا پکار دی دلیل اجمالی په چا پکار دی لأنه ثابت بالامر صغرا وکنه وكل ما هو ثابت بالامر فهو واجب نو ثابت بالامر ولی واجب وي هغه دلیل ثابت بالامر ولی دی لأن لا قال الا لأنه ثابت بأقيم الصلاة خبره دا شو او اوس په دلیل د کبرا نو دلیل اجمالی ته اوس حاجت لري کنه چې وكل ما هو ثابت بالامر فهو واجب ولي لأن الامر المطلق للوجوب او داغه دلیل اجمالی د اصولیانو دا قاعده چا ویلې ده دا اصولیان وایي چې امر مطلق د چا دپاره د وجوب دپاره نو طالب علم الفقه په تطبیق کې محتاج ده چاته اصول فقه چاته نو په علم الفقه کې اثبات ته چا دی د مسائلو فرعیو تفسیر د مسائلو فرعیو عملیو دی په ادله او تفصیلیو سره او د علم فقه دا بیا په چا کې په تطبیق کې احتیاج چاته لري اصول فقه ته لري یعنی تطبیق کې احتیاج دا بیا دلیل اجمالی ته لري چاته لري موږ ته خو صرف دومره راغله چې مونځ واجب دی نو تا خو د وجوب خبره وکړه چې مونځ واجب دی او دا دی ویلي چې لأن الله تعالی قال واقیموا الصلاة مونځ قایم کې نور دا خو نشته دی قرآن کریم کې چې مونځ قایم کې مونځ فرض دی خو دومره ویلي چې مونځ قایم کې امر راغلی او دا خبره چې تا د وجوب کړې نو د وجوب خبره دې د کوم ځای نه راواخیستله ګوره علم الفقه کې دغه مسله ثابته وه چې مونځ واجب دی او په دلیل تفصیلي سره ثابته وه چې هغه اقیموا الصلاة وه خو دا لیکن دلیل اجمالي ته هم ضرورت لري هغه دلیل اجمالي ده دا د وجوب خبره چې مونږ کوو نو دا خبره اصولیانو ذکر کړې ده چې ان الامر المطلق للوجوب امر مطلق د چا دپاره دی نو ځکه موږ وایو چې الصلاة واجبة لمونځ څه شی دی طالبه دا واجب دی او د دې دپاره نمونې نور هم شته یا لکه فقها وایي الزنا حرام زنا څه شی ده ولي لأن الله تعالى زنا وی حرام ده لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا زنا ولي حرام ده خدای تعالی ویلی دي چې ولا تقربوا الزنا نو داسې وایي چې الزنا حرام زنا حرام ده ولي وی ځکه دا زنا چې دی منهي عنه شریعت مطهره د زنا نه منع کړې ده چې زنا به نه کوئ
نو چې زنا به نه کوو یا دا تعبیر وکړه یا ووایه زنا حرامون ولې انه ځکه دا زنا چې دی څه شی دی منهی عنه یا ثابت بالنهی او هر منهی عنه خو حرام وي نو فالزنا نتیجه لاسته دا راغله چې زنا حرام ده الکه دلیل د صغرا څه شی دی چې ته وایې ځکه دا خو منهی عنه ده ویلې قوله تعالی ولا تقربوا الزنا دلیل د کبرا څه شی دی چې ته وایې هر منهی عنه حرام وي و دلیل د کبرا دا د موږ اصولو کتابونو کې ویلي دي چې ان النهي المطلق للحرمت لکه څنګه موږ چې امر مطلق للوجوب نو نهي مطلق د پاره د چا د حرمت ته چې کله قرآن کریم کې نهي مطلق راشي او قرینه پکې نورې نه وي نو هلته به دا حملېږي په چا باندې په حرمت باندې نو امر مطلق للوجوب او نهي مطلقه چې دی دا د چا د پاره د حرمت دپاره ده خو دا خو مسله فقهیه ده چې زنا حرامه ده و دلیل دی ورته راوړو نو دا احتیاط چاته لري ثابته په دلیل تفصیلي سره وه خو احتیاط چاته لري دلیل اجمالي ته هم لري نو دا هغه مناسبت دی په مابین د چا کې طالبه د فقه او د اصول فقه کې چې مسائل فقهیه چې دی دا په تطبیق کې محتاج تا چاته اصول فقه ته په دې ځای باندې انشاءالله تاسو پوه شولی او دلته چې طالبه دا اجمالا راغلی دی دې کې دوه قول دي دا به انشاءالله بل درس کې ووایو چې دا یا صفت د احوالو دی او یا صفت دی د ادلو دپاره یا ادله اجمالیه او یا احوال اجمالیه نو ادله اجمالیه د هغې مثال څه شی دی او که چېرته احوال اجمالیه شي د هغې مقصد څه شی جوړېږي بیا وایو انشاءالله